बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मंगा द्वेम लेक्चर परun मंग په सब्जेक्ट باندې اپلوډ کړو. نن به موږ په پریډیکیټ باندې او دغه په ټایپس باندې دویم لیکچر اپلوډ کوو. څنګه چې ما تاسو ته مخکې هم ویلو چې سنټنس او کلاز دا په دوو مین پارټس باندې مشتملي. یو ته موږ سبجیکټ وایو، بل ته موږ پریډیکیټ وایو. نو چې په سنټنس کې د چا متعلق خبره کیږي نو هغه سبجیکټ دی، او چې څه ویل کیږي نو هغه پریډیکیټ دی. فار ایگزامپل په پښتو کې زه مثال درکم چې نوید سټډي کوي، نو خبره د چا متعلق کیږي؟ د نوید متعلق کیږي. نو دا نوید زموږ سره سبجیکټ دی. سټډي کوي د نوید متعلق چې دا کوم انفارمیشن موږ ورکو یا دغه دا څه کوي نو دا زموږ سره پریډیکیټ دی. نو دې وجه نه موږ داسې ډیفینیشن لیکلی د سبجیکټ چې a word or group of words or a group of words which give دلته words مس شوی دی. a word or group of words which give information about subject هغه لفظ یا د الفاظو هغه مجموعه چې هغه د سبجیکټ په باره کې معلومات ورکوي نو دې ته موږ پریډیکیټ وایو. چې په سنټنس کې کم ورډ یا ګروپ اف ورډز الفاظ یا د الفاظو مجموعه د سبجیکټ په باره کې انفارمیشن ورکوي نو هغې ته موږ پریډیکیټ وایو. که تاسو دې اگزامپل ته وګورئ، he is reading a book، دلته دا هی زموږ سره سبجیکټ دی ځکه چې د هی متعلق خبره کیږي. as reading a book چې دی نو دا زموږ سره پریډیکیټ دی چې د هی متعلق دا څه ویل کیږي دا زموږ سره پریډیکیټ دی. دلته دویم اگزامپل کې he is happy، هی بیا زموږ سره څه دی؟ سبجیکټ دی، د هی متعلق خبره کیږي. as happy چې دی نو دا زموږ سره پریډیکیټ دی. د دې هی متعلق د دې سبجیکټ متعلق دا موږ انفارمیشن ورکو چې هغه خوشحاله دی یا هغه لوستل کوي. نو چې دا کوم انفارمیشن موږ د سبجیکټ متعلق په کوم ورډ یا په کوم ورډز کې ورکو، ګروپ اف ورډز کې ورکو نو دې ته موږ پریډیکیټ وایو. اوس یا ساتئ په پریډیکیټ کې زموږ سره مختلف سیزونه انکلوډ کېدای شي، لکه په سبجیکټ کې ناون، پروناون، انفینیټیوز، دغه نه علاوه جیرنډ، ناون فریز، انفینیټیو فریز، جیرنډ فریز. مطلب ان سمپل ورډز داسې چې کم سیزونه ناون یا د پروناون په ځای باندې استعمالیدای شي یا د هغې کار کولی شي نو هغه زموږ سره د سبجیکټ یوز کیږي او د سبجیکټ یوز کیدای شي. دغسې زموږ سره په پریډیکیټ کې ورب به خامخا موجود وي، ایټ لیسټ ون ورب به خامخا په پریډیکیټ کې وي. د هغې نه علاوه به په دې کې زموږ سره چې دی نو موډیفایر کیدای شي، ایډورب پکې کیدای شي، کمپلیمنٹ پکې کیدای شي. د هغې نه علاوه په دې کې ډفرنٹ ټایپس اف آبجیکټ کیدای شي، ډایرک انډایرک، صحیح ده، یا ډیټیو. د هغې نه علاوه مختلف دغه په زموږ سره چې دی نو په پریډیکیټ کې انکلوډ دي، خو ایټ لیسټ سمپل پریډیکیټ په دا به زموږ سره ایټ لیسټ په یو ورب باندې خامخا مشتملي. وداوټ ورب به پریډیکیټ نه وي. چې په کومه پریډیکیټ کې ورب نه وي نو هغې ته موږ پریډیکیټ نشو ویلی. د ورب د وجې نه به دا کمپلیټ معنا نه ورکوي، بیا به فریز یې یو قسم لا، خو زموږ سره پریډیکیټ نشي کېدی. د پریډیکیټ دپاره دا خبره لازمي ده چې په دې کې به خامخا یو سبجیکټ وي. بله دویمه دا خبره که تاسو دلته وګورئ he is reading a book، نو په دې سنټنس کې ایکشن دی. ریډینګ زموږ سره یو ایکشن دی، یو عمل دی. او he is happy په دې کې دلته سټیټ دی. he is happy دا مونږ ته حالت شو کوي، ایگزسټنس شو کوي، ستا ایکسپیرینس شو کوي چې ته په کم حالت کې. نو دلته زموږ سره سټیټ دی په دې سنټنس کې، دا مونږ ته سټیټ ښایي، دا پریډیکیټ نه دی. is reading a book دا مونږ ته ایکشن ښایي، دلته is happy دا مونږ ته سټیټ ښایي. نو د دې دوو سنټنسو دا خبره راوځي چې د بنیادي د پریډیکیټ په دوه قسمه وي، یو به د ایکشن په بنیاد باندې او بل به د سټیټ په بنیاد باندې. نو د ایکشن په بنیاد باندې چې هغه مونږ ته ایکشن ښایي، هغه مونږ ته عمل شو کوي، په سنټنس کې مونږ ته کار شو کوي په سمپل پښتو کې.
چې مونږ ته کومه کار شو کوي نو هغې ته مونږ ایکشن پریډیکیټ وایو، چې کومه مونږ ته سټیټ شو کوي نو هغې ته مونږ سټیټ اف بینګ پریډیکیټ وایو، سټیټ اف بینګ. نو بیا تاسو ته څنګه مونږ پرون سبجیکټ ډیوایډ کړو دغسې ایکشن پریډیکیټ هم ډیوایډ کیږي. ایکشن پریډیکیټ به زموږ سره درې قسمه، یو سمپل پریډیکیټ، کمپاوند پریډیکیټ او کمپلیټ پریډیکیټ. او د سټیټ اف بینګ به زموږ سره د دې پریډیکیټ زموږ سره دوه قسمه دي، یو پریډیکیټ ایجکټیو او یو پریډیکیټ نامینیټیو. او مونږ ون بای ون دا ټایپس اوس ایکسپلین کوو. دا پریډیکیټ چې دا کومه ایکشن پریډیکیټ چې کوم درې ټایپس دي، په کې زموږ سره سمپل پریډیکیټ دی، یو دویم کمپاوند پریډیکیټ دی او دریم زموږ سره کمپلیټ پریډیکیټ دی. نو دا سمپل پریډیکیټ به اټ لیست په ورب باندې یا په ورب فریز باندې مشتملي، د دې څه به څه موډیفایر یعنی مطلب د دې څه به ایجکټیو یا ایډورب نه وي. لکه فار ایگزامپل په دې سنټنس کې مونږ وګورو نو اسد سبجیکټ دی، اسد کمز زموږ سره پریډیکیټ دی، اټ لیست ون ورب دی. دلته زموږ سره هی رنز، نو هی زموږ سره څه شی دی سبجیکټ دی او رنز زموږ سره څه شی دی پریډیکیټ دی ورب دی. اټ لیست ون ورب به زموږ سره پریډیکیټ وي. نو چې کومه سنګل ورب چې کومه پریډیکیټ وي صحیح ده یا ورب فریز وي یا مطلب یو ایډورب اوسئ یا څه وغیره اوسئ نو هغه به زموږ سره سمپل پریډیکیټ وي. کمپاوند پریډیکیټ په کمبینیشن اپ ټو اور مور دین ټو ورب اور ورب فریز، چې کله زموږ سره په یو پریډیکیټ کې دوه ورب یا دوه ورب فریز راشي نو هغې ته مونږ کمپاوند پریډیکیټ وایو. لکه شي کوکډ اینډ بیکډ، دا یو ورب دا بل ورب V1 او دا زموږ سره بل ورب، دا یو ورب شو دا بل ورب شو، نو دا زموږ سره څه شی دی سبجیکټ دی. نو چې په کومه سنټنس کې د یو سبجیکټ لپاره دوه ورب راشي نو دې ته به مونږ کمپاوند پریډیکیټ وایو. کمپلیټ پریډیکیټ په زموږ سره هغه پریډیکیټ وي چې د هغې څه ورب یا ورب فریز څه موډیفایر راشي او ایجکټیو، موډیفایر او ایجکټیو راشي، او یا د هغې سره موډیفایر او ایجکټیو نه ساري ابجیکټس، موډیفایر خو آلریډي زموږ سره چې دی نو ایجکټیوز دي. یا د دې سره موډیفایر او ابجیکټس یو ځای راشي یا صرف موډیفایر ورسره راشي یا صرف ابجیکټ ورسره راشي نو دا به زموږ سره کمپلیټ پریډیکیټ وي. که تاسو دې سنټنس ته وګورئ شي کوکډ ا ډیلیشیس سوپ، نو په دې سنټنس کې زموږ سره چې دی شي سبجیکټ دی او کوکډ ا ډیلیشیس سوپ، دا ا ډیلیشیس سوپ چې دی نو کوکډ ا ډیلیشیس سوپ دا زموږ سره کمپلیټ پریډیکیټ دی، ځکه چې په دې کې زموږ سره د ورب سره څه شی راغلی موډیفایر راغلی دی. موډیفایر مطلب د ای پکې هم راغلی دی او زموږ سره پکې ډیلیشیس ایجکټیو راغلی دی، نو دې ته مونږ چې دی نو کمپلیټ پریډیکیټ وایو. دویم قسم سبجیکټ د پریډیکیټ ډیویژن چې دی نو مونږ هغه د سټیټ اف بینګ په لحاظ څه کوو. سټیټ اف بینګ په مطلب دا چې پریډیکیټ مونږ ته ایگزسټنس شو کوي، مونږ ته د سبجیکټ حالات شو کوي، مونږ ته د سبجیکټ ایکسپیرینس شو کوي، مونږ ته د سبجیکټ حالات ښیي یا راته د هغې ایگزسټنس ښیي، نو دې ته سټیټ اف بینګ پریډیکیټ وایي. د دې دوه قسمه دي، یو پریډیکیټ ایجکټیو دی یو پریډیکیټ نامینیټیو دی. پریډیکیټ ایجکټیو چې دی نو دا به د لینکینګ ورب نه بعد به په دې کې لینکینګ ورب نه بعد چې دی زموږ سره ایجکټیو په دې کې راغلی او دا مونږ ته دا شو کوي چې هاو د سبجیکټ از فیلینګ، سبجیکټ څنګه فیل کوي، یعنی مطلب هغه خوشحاله دی، خفه دی، ستړی دی، دمه دی، څنګه دی. لکه هی از هیپی نو دا مونږ ته دلته د سبجیکټ فیلینګ شو کوي هی از هیپی. دلته که تاسو وګورئ نو هی هیپی هیپی دی او هیپی هی دی دوباره صحیح ده. نو دا هیپی دا پریډیکیټ چې دی دا مونږ ته د سبجیکټ فیلینګ شو کوي او دلته دا هیپی زموږ سره ایجکټیو دی، د دې وجې نه دې ته ایجکټیو پریډیکیټ ایجکټیو وایي چې دا به د لینکینګ ورب نه بعد به په دې کې ایجکټیو راغلی د لینکینګ ورب نه او دا به دې ته مونږ پریډیکیټ ایجکټیو وایو او دا به زموږ سره سبجیکټ فیلینګز مونږ ته شو کوي. دلته پریډیکیټ نامینیټیو د لینکینګ ورب نه بعد دلته ناون راغلی او هغه دا ناون چې دی دا واپس رینیم کوي، دوباره دغه ناون طرف ته اشاره کوي. صحیح شوه. لکه اوس تاسو دلته ایز ا ټیچر ته وګورئ نو دا پریډیکیټ نامینیټیو دی. لکه احمد د ټیچر چې دی نو احمد ټیچر دی او ټیچر څه شی دی احمد دی
صرف په دې دوانو کې دلته فرق دا دی چې دلته ایجکټیو یوز شوی او د لینکینګ ورب نه بعد او دلته د لینکینګ ورب نه بعد چې دی نو زموږ سره ناون یوز شو. دلته دا ناون لګي دا سبجیکټ واپس څه کوي رینیم کوي دوباره ول نوم ورکوي. نو دا زمون سره پریډیکیټ ایجکټیو دی دا مونږ ته د حالت شو کوي چې هغه ټیچر دی او دلته دا مونږ ته د فیلینګ شو کوي. او دا زمون سره پریډیکیټ باندې لیکچر و که تاسو ته دا لیکچر خوښ راغلی نو تاسو مخې ته شیر کړئ او زمون چینل سبسکرایب